ګوتې قلم که مې قلم قلم شي، تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه. غم د دوران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه، غم د دوران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه، ژوندون مې ګران څنګه چې و هغسې دی تر اوسه. ما وې سمسور به دا چمن شي په سپرلي مفلسه، ما وې سمسور به دا چمن شي په سپرلي مفلسه، خو په خزان څنګه چې و هغسې دی تر اوسه. ګرانو مینهوالو، زه شهاب الدین خیام په یو نوې مرکه کې تاسو ته حاضر یم. نن چې زموږ د چا سره ناستی دی، هم د دغې شعرونو خالق مفلس دراني صاحب، د هغوی ټاټوبې ته راغلي یو، د هغوی سره ناست یو. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دغه نازولي، دغه ښاغلي، دغه درانه خلک کوم چې موږ د ټول عمر د هغوی نه زده کړې کړي دي. مفلس دراني صاحب چې خپل نوم شمس الدین دی او په ادبي دنیا کې په مفلس دراني صاحب باندې مشهور دی. د والد محترم نوم یې حسن الدین دراني صاحب دی. د هغوی پیدایش چې کوم دی هغه د جون په 4 نیټه باندې په 1922 کې هغوی په اوتمانزو کلي کې پیدا شوي دي. د هغوی د وینا مطابق هغوی ابتدایي تعلیم چې د پرایمرۍ ورته موږ نن سبا وایو د 6مه پورې، هغه چې په هغه وخت کې باچاخان چې کوم سکولونه جوړ کړي وو، باچاخان اسلامیه سکولونه یا آزاد سکولونه باندې چې کوم دغه مشهور وو، نو دوی دغه تعلیم ابتدایي تعلیم د هغې نه حاصل کړی دی. 8 د پېښور سناتن درم نه های سکول د هغې نه دغه کړی دی. او دغه وخت چې کوم دا 1945 یا 46 دی. 10 بیا د ګورنمنټ های سکول 400 نه کړی دی. دوی 2 ماسټره کړي دي ایم ای، یو یې په پښتو کې په خپله ژبه کې کړی دی، بل یې په اردو کې کړی دی. ملازمت چې کوم دی دوی په پاکستان ایرفورس کې دوی دغه د ژوند ترخې خوږې سبا کړي دي. او بیا چې دوی کله د دغې ملازمت نه ریټایرمنټ اخیستی دی، نو هغه 1979 پورې دوی په دغې ملازمت کې پاتې شوي دي او ریټایرمنټ یې په 1979 کې اخیستی دی. د دوی د وینا مطابق دوی د سکول د وخت نه په 9 کې دغه شاعري شروع کړې ده. او بل دوی په 9 کې دوی یو دلته کانګرس سټوډنټ فیډریشن بنیاد کېښودی و چې د هغې صدر چې کوم و هغه دغه پروفیسر جهانزیب نیاز صاحب او جنرال سیکرټري مفلس دراني صاحب پخپله پاتې شوی دی. بل دوی ابتدایي شاعري چې دوی په اردو کې کوله، او بیا چې کله دوی په کوم دغه کې دوی په 9 کې او د 10 ملګري چې کله دوی تلل، نو په پیرول پاټۍ کې دوی ته اجمل خټک صاحب ورته وویل چې تاسو پکې خامخا څه وایي، دې چمن نه دغه ښکلي بلبلان وځي نن. نو دوی په دغه طرحه باندې لیکل کړي وو، دغه طرحه اجمل خټک صاحب ورکړې وه. بل دغه د مفلس دراني صاحب اولنی د پښتو اثر و چې لکه دوی پکې د دې نه مخکې دوی په اردو کې شاعري کوله. په ادب کې دوی د چا نه زده کړې کړي دي، دوی ورته خپل استادان وایي، دوی ورته په درنه سترګه ګوري. هغه اجمل خټک صاحب دی، کاکاجي صنوبر حسین صاحب دی، نوش خلیل صاحب دی، قلندر مومن صاحب دی. د حکومتي بندیزونو د وجې دغه دوی چې په اخبارونو کې کم کالمونه به لیکل، نو هغه یو بې سره په نوم باندې به دوی دغه کالم لیکو، بل ګران شهزاده په نوم باندې. دغه څه ستونزې وې د دغې په دغه باندې دوی په دغې علامتي نومونو باندې خپل کالمونه خلکو ته ورسول. هغه لومړۍ ټولګه چې کوم ده هغه ساخني ده، دا د دوی شاعري ده. بل چې دوی رپورتاج کوم لیکلی دی هغه د باګرام نه تر بولانه پورې د سرو غاښ افسانې دي. دوی چې کومې افسانې ترجمه کړي دي د مختلفو ژبو نه، هغه خوند د ژبې دغه هم د کتو لایق دي. او بل د دوی د وینا مطابق دوی یو ناول هم لیکلی و، تورې اوبه، چې له بده مرغه دلته چې کوم سیلاب راغلی و، نو په هغې کې دغه ډېر زیات کالمونه، ډېر زیات نور د دوی لیک چې کوم و هغه ضایع شوی دی. ګرانو مینهوالو، دا د دوی د ژوند دغه لنډ غونته کې تعارف و چې موږ تاسو سره شریک کړو. راځو د هغوی سره یو څو خبرې اترې کړو. بابا جانه، په پروګرام کې ته ډېر زیات هرکلی ستړي مه شي، ښه راغلاست. ډېره مننه دي ستاسو د مهرباني چې کم از کم زنګ تپوس مو وکړه.
دومره دا زما یو دعا ما غوښتې وه چې خدای پاکه قدردن خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې درانه په ژوند کې نه چې مړي په قبرو کې دا بیا چې مړي شي نو بیا دا خدای داسې بې قدر کوي چې دا خدای دا نبي کول راغی دوی کې څه نه څه دا احساس پیدا شو. بابا جان د اوسني نوي کول ته او بل ستاسو د وخت تاسو په کوم دور کې راتېر شوي د پښتو ادب یو زرین دور بللی شي د خپل ټولې زندګۍ ته په کوم نظر ګورئ ستاسو څه خیال دی چې لکه نو وخت تیر شو او اوس خو دا خلک چې په دې باندې خوشحاله وو چې د نوي کول کې دا احساس پیدا شو د ژبې او د ژبې چې یاره دا زموږ ژبه ده او دې نه نو اوس پکې دا ګوره زما په دغه یو کتاب د ساقني باندې یو دنیا د حبیبه نوم یې دی حبیبه نوم یې دی او نو هغې په BS ډګري واخیستله. او بابا حمزه بابا وایي چې پښتانه د شاعرانو قدر نه کا چې لالونه یې غورځولي په ډېران دي. زما پوره یقین دی چې را روان کول چې کوم دی ستاسو کار ستاسو زیار ته چې په کومه سترګه ګورو دا به ډېر زیات قدرېږي خو ارمان دا دی چې د دې نه مخکې شوی وی نو لا به ښه وی. نو بس دا غوښتل چې یاره زموږ په ژوند باندې کم از کم څه خلک وکړي چې یاره زموږ ستا مونږ دا څه کړي دا د ستاینې وړ دي. تاسو خو په صحافت کې هم ډېر زیات وخت تېر کړی دی کالمونه هم لیکلي دي اخبار سره پاتې شوي نو په دغې ژوند باندې چې مختصر غونډه کې لږ ما چې زما په لسم پاس زما په خیال چې رالم د سروس نه ریټایر شم نو بیا ما لومړی دغه چې کړو نو هغه وفاق یو اخبارو د لاهور نه وته بیا امروز بیا داسې راځو بیا فرنټیر پاکستان ټایمز کې ما به ورته ورونو کې خبر زموږ کو هغه به هغوی چاپ کړو نو ډېر وخت تېر شو اوس خو زه چې یم نو ډېر اوس فرنټیر پوسټ سره مې یو زمانه تر اوسه پورې یم هغوی نه که څوک تپوس وکړي نو وایي زنګ نماینده چې دی چارده کې مفرد دراني دي. بابا دا راته ووایي چې ادبي دنیا کې داسې د چا نه متاثر کم د خوښې شخصیات تو چې لکه تاسو غوښتل چې لکه د هغوی سره موږ خو دغه طریق پسند دغه طریق چې بلکې حقیقت پسند چې څه به مو لیدل نو په هغې باندې مې لیکل کولو خو سرحد پښتو بیبي جوړ شیخیات القوي د هغې ډېر قرض درس او دا کم دا افغانستان چې کوم دا لوی دغه راغلي د افیان دا په هغې کې سرحد موږ هره میاشت کې یو کېدله پېښور کې سرحد علمي جرګه وه شیرشاه ترخوي ډېر فعال صدر راځو څه شعرونه درنه اورو. جی باور یې نشي د سبا تر اوسه زانګي غوټۍ ځکه په خوب هغسې څه لیونۍ که مې څوک نه ګڼي خو جون مې دی خوښ د لیونتوب هغسې څه لیونۍ که مې څوک نه ګڼي خو جون مې د خوښ د لیونتوب هغسې زوړ شومه مینې ته زړه نه شولې زوړ شومه مینې ته زړه نه شولې او غواړې هر څه د پیغلتوب هغسې خو زړه کړمه رسوا مینه کې بې سره دی بې سړیتوب هغسې مفلسه ځان به څه په دې خلاصوي وایي چې دې مې زلمیتوب هغسې. بابا نو اوسني ادب ته په کوم نظر باندې ګورئ چې لکه دا اوس کوم ماحول دی یا دا کوم دغه غونډه کې فضا کومه جوړه ده د ادب دغې ته په کوم نظر باندې دا دوی خو ډېر ښه دي دې نوي کول کې خو دغه پیدا شو شعور پیدا شو پښتو ژبې سره مینه پیدا شوه خو دغه نشته مطالعه نشته په BA کې مونږ ته ده پورا انګریزي ادب پته وراته پښتو ادب پته وراته د اردو راته پته وه پوه شوې د هغې وجه چې مونږ مطالعه کوله مطالعه به کوله ټول زه پټ لاړم ایرو کې د بې ننګه قام په خپو کې لوغړېدم لکه کومجکه د بې قدرو په کوڅو کې
پرخون د ګل په پاڼو د حسرت اوښکه لیمو کې او زه رانه په خپله لمر وم پړقېدم به په لبشو کې زه رانه په خپله لمر وم پړقېدم به په لبشو کې او دا سرخي زما د رنګ ده دا سرخي زما د رنګ ده د شفق په اننګو کې دا سرخي زما د رنګ وه د شفق په اننګو کې اشنغرو کان د مخ کو اشنغرو کان د مخ کو ویرو چارې وږمو کې د خزان به څه ګیله کړم د غوټۍ رژي په سپرلو کې ځان دې پیت لکه پتنګ ورکې لکه تیرو کې خو پښتون مې پښتون نه کړ خو پښتون مې پښتون نه کړ سپک د هغسې درنو کې خو پښتون مې پښتون نه کړ سپک د هغسې درنو کې او قدردان خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې قدردان خدای پیدا کړي په بې قدره پښتنو کې چې درانه په ژوند کې نه چې مړي مقبر حاضرو کې او روح مې هغسې لا ګرځي په دې تمه په دیرو کې ناممکن ده چې پیدا شي دا شعور په پښتنو کې څه نصیحت څه په زړه م داسې څه ارزو وي تمنا وي څه حسرت وي نو هغه ورسره شریک کړئ نو زما خو دغه تاسو ته وویل خو سړی هغه دی چې ځان وپېژني ځان پېژندل ډېر ګران کار دي نو خدای دې کړي چې زمونږ دا قام او زمونږ دا کوي ځان وپېژني او په دغې باندې به انشاءالله چې دا چا چې ځان وپېژني نو هغه نه سړی جوړ شي او چې ځان یې ونه پېژني نو هغه بیا فضول شي هغه ضایع شي ضروري دا دی چې سړی خپل ځان مخکې وپېژني بیا به هر څه کېږي مهرباني ډېره میرویس تاسو ډېره مننه راکړو تاسو چې کوم تکلیف کوو موږ هم پرانه کړو دا ډېر خدای تاسو دا اجر درکړي درانو مینوالو دغه مفلس دراني صاحب هیله ده چې دغه ناستې چې موږ کوم ستاسو به خوښ شي دغه لنډ غونډه کې تاثرات ستاسو د وړاندې د هغوی په دغه ژبه باندې خوږه ژبه باندې تاسو د هغوی دغه شعرونه دغه ارمانونه دغه امیدونه په دغه شعرونو کې تاسو واورېدل ډېره زیاته مهرباني مننه